الله رب العزت دنیا جوړه کړې ده او د دنیا د ترقی او د زوال لپاره اصول هم جوړ کړي دي. انسان یو وړوکی کاروبار جوړی نو د هغې د نفع او د نقصان خپل اصول جوړی، چې کوم ځای کې نفع نو هغه کار کوي او چې کوم ځای کې نقصان یي د هغې نه ځان خپل شاګردان خپل بچي ساتي. نو چې کله یو انسان وړوکي نه وړوکي څیز دومره خیال ساتي، بلکې زه به دا ووایم چې انسان یو پلیټ کې خوراک کوي، که هغه پلیټ ګندی نو هغې کې خوراک نه کوي، که هغه غذا جسم ته نقصان رسی سخا شوي مرداره شوي نو هغه نه خوري، خپل بچي له هم نه ورکوي. که څوک تپوس وکړي قیمتي شی دی، وایي قیمتي دی خو نقصاني دی، وایي که چاړه د سرو زرو هم شي د خېټې د منډلو نه ده او د خېټې د سیرلو نه ده، نو وایي سیز نقصان نه به ځان ساتي. دقه شان الله رب العزت چې دا کل کائنات پیدا کړی دی، په دې کې عزتمندو سره زر سپین زر او دومره ښایسته ښکلي انسانان، دومره ښکلي عزتمندو آسمان، دومره ښکلي ځمکه، دومره ښایسته د اوبو عزتمندو سمندرونه دریابونه او رڼۍ رڼۍ اوبو او د چشمې اوبو د ولو د نیرونو اوبو، دا ښایسته ښکلي ګلالي عزتمندو بوټي او دا خندیدونکي عزتمندو هواګانې او بوټي، نو دا الله رب العزت اسی چټي نه دي جوړ کړي. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. وایي ستاسو څه خیال دی چې دا دنیا سي چټي ما جوړه کړې ده او تاسو به واپس ما ته نه راځئ او زه به تاسو نه تپوس نه کوم. ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. وایي زما دې قسم وي چې کم کسان ما در لیږلي دي زه به د دوی نه هم تپوس کوم چې تاسو خبره رسولې ده که نه، او قسم مې دي وي زه به د هغه خلکو نه هم تپوس کوم چې د چا دپاره دا دومره ښکلی او ډولي نظام ما جوړ کو. په دې نظام کې بیا ما د خپل طرف نه څه کسان اورلیږل دې خلکو ته چې تاسو د هغې منلي دي که نه دي منلي، نو زه به د دې خلکو نه هم تپوس کوم چې کوم مې لیږلي د هغې نه هم تپوس کوم. الله وایي زه چټي کارونه نه کوم. نو د دې وجې نه عزتمندو دنیا کې البته الله ګزاره کوي، که ته خطا شي تا نه کوتاهي وشي او د الله دور د واپس راشي الله د سره ګزاره کوي. خو الله وایي ګوره یو یاد لاره، الرحمن الرحیم، دا زه رحمان میما رحیم میما خو مالک یوم الدین مخکې آیات یاد لره. ګورې زه د آخرت د ورځې مالک هم یما، زه قهار او جبار هم یما، زه غفور یما ګناهونه بخم. خو چې یو سړی خو راشي که نه، اوس یو سړی ګنام کوي، چوری اور سینه زوری، چوری اور سینه زوری، ګنام کوا د چا نه نه یریږم او څوک به زما نه تپوس وکړي او مړه بالکل تپوس کوونکی نشته. داسې خبره نه ده. الله رب العزت وایي دا د کافرانو عقیده وه. کنا عظاما، وایي موږ به وراسته اډوکي یو، نخره او موږ به چې کوم دی اډوکي یو او موږ به زری زری شو. ایان یبعثون، څنګه به موږ راپاسېږو؟ دا عقیده چېرته ونه لرې چې ستا په را پیدا کولو باندې زه قادر یم، ستا نوم او نقشم نه وه، ستا چا تپوس هم نه کوو چې انسان څه ته وایي. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. قسم په خدای زما دوی په خپل ځان قسم وي چې ستا د چا نوم هم پته نه وه چې دا انسان څه ته وایي او خر څه ته وایي او سپی څه ته وایي. ته چا پېژاندې هم نه، ما ته راوچت کړې. نو چې ته اول ځل ما راوچت کړې، بدیع السماوات والارض، د اسمان نقشه نه وه ما جوړ کړو، د ځمکې نقشم نه وه ما جوړ کړو، د دې غرونو نقشې نه وي چې غر څه ته وایي، غر نوم هم چا نه پېژاندو چې غر څه ته وایي، پهاړ څه ته وایي، ما هغه جوړ کړو، چرند پرند چا نه پېژانده ما جوړ کړو. نو سوچ وکړه اول مرتن، په اول ځل ته ما جوړ کړی وي، نو دویم ځل پیدایش خو ستا ډېر آسان کار دی. په دویم ځل خو جوړول د اول ځل نه څه وي، آسان کار وي، ځکه نمونه موجود ده، میټیریل موجود دی، تم موجود یې، ټیک ده. پس خلکو په نظر کې نه ښکارې، خو ما ته د خاورو په ذریعو کې ښکارې. لکه څنګه چې انسان واده وکړو، چا ته پته نه وه چې د ده به بچي کېږي که نه، ما ته د ازل نه پته وه چې ستا به 3 بچي کېږي، ما ته دام پته وه ستا به ټولې لوریانې کېږي، ما ته دام پته وه ستا ښځه به د واده په شپه مري، یا به ته مرې، یا به دواړه مرئ، یا به کال پس مرئ. ما ته خو د هر څه پته وه. څنګه چې تاسو ته دا پته نه وه،
چې څوک به مخکې پیدا کیږي نه وي الله وایي ما ته د هر څه پته وه نو ته اوس دا سوچ څنګه کې چې زه به دوباره څنګه پیدا کېږم پهله دې خبرو ته سوچ وکړه چې ته پیدا څنګه شوې نو د دې وجې نه عزتمندو د الله نه تښتېدی نه شو د الله نه خلاصېدی نه شو نو الله رب العزت دا دنیا جوړه کړې ده د دې دپاره قانون جوړ کړی دی وایي ما انسان جوړ کړو فهدا سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى الله وی ما هغه الله تسبیح وکړه چې د انسان پیدا کړی دی بیا ورته چې کوم دی پیدا کړو او بیا فهدا لارې ورته وښودلې ګودرې ورته وښودلې او دغه رنګې عزتمندو کاروبار او د دې د څیزونو ورته نفع نقصان باندې پوه کړو د ټولو څیزونو باندې پوه کړو جامې دې نه جوړ کړي د کاڼي په شان چې کوم طرف ته ولي او ځه نو دا ټول عزتمندو دا قوت ارادي دا نیت دا دماغ دا وعدې دا ارادې دا کوششونه دا ټول الله موږ ته ښودلي دي ځکه په دې باندې بې تعلیمه سړی هم پوهېږي تعلیم یافته هم پې پوهېږي ډېر کسان بې تعلیمه دي د تعلیم یافتو نه مخکې دي ځکه والله ول هر څه ورکړي دي او هغې نه کارل یو خپلې فایدې کوي او ډېر تعلیم یافته خلک بې تعلیمه خلکو سره کینی او د هغوی چې کومې پیسې دي د هغوی باندې د دوی کورونه چلیږي دا ټول الله رب العزت عزتمندو یو تقسیم کړی دی عقل او فهم یې ورکړی دی دې وجې نه الله رب العزت یو حدیث کې وایي یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا على احدکم یا فلا تظالموا وجعلت بینکم محرما فلا تظالموا ای زما بندگانو یو خبره یاد لرئ ما تاسو پیدا کړی ما ځان سره یو وعده کړی ده زه به په یو کس باندې ظلم نه کوم که هغه مسلمان دی او که کافر دا ته زما بندې ما ځان باندې ظلم حرام کړی دی ظلم چا باندې نه کوم زیاتې چا سره هم نه کوم یو وصیت تاسو ته کوم یو وصیت تاسو کوم تاسو وجعلت بینکم محرما تاسو ځان کې دا حرام وګڼئ فلا تظالموا یا فلا تظالموا ظلم به ګورې نه کوئ دا یاد لرئ بیا الله رب موږ او تاسو ته خپل حیثیت ښیي او زموږ حیثیت موږ ته ښیي یا عبادی کلکم ضال الا من هدیته فاستهدونی اهدکم ای زما بندا تاسو چې پیدا شوئ په یو ټکي هم نه پوهېدئ په یو خبر هم نه پوهېدئ مور ته هم دا هم نشي ویلی چې ماله روټۍ پکار ده که اوبه بس پړینګ په ژړا به شوې او پړینګ په ژړا به شوې د یو څیز نوم هم نه درته پوه ګمراه وې یعنې لاره دنه ګډه وډه وه هیڅ لاره درته نه وه معلومه چې په کومه به ځم کومه به نه ځم الله وی سوچ وکړه ما تا ته هدایت درکو دا مور دا دا پلار دی دا استاد دی دا شاگرد دی دا اسلام دی دا کفر دی دا ښه دی دا بد دی په دې څیزونو باندې مې پوه کړې نو ای زما بندا چې کله ته بې لارې شي نو چې اول ځل درته ما لاره ښودلې ده اخیری ځل هم درته زه لاره ښودلی شم فاستهدوني بیا هدایت وغواړه اهدنا الصراط المستقیم یا الله ما په سمه کې یا الله زه خو ډېر خراب یم یا الله زما زړه زما په واک کې نه دی زما دل او دماغ زما په واک کې نه دي زه ګناهونو نه منع کېدل غواړم نه منع کېږم موږ نه خلک تپوس کوي ګناهونه څنګه منع شو الله ته سوال وکړه موږ به دې څه منع کړو او زه به تاسو به ما څه منع کوئ موږ ته پته تاسو ته پته هم نشته چې زه څه کوم ما ته پته نشته چې تاسو څه کوئ که د یو بل ګناهونو موږ ته پته ولګي د یو بل ته به کیم نه نو موږ یو بل نشو مونه کولی په زور باندې په زور کلي نه کېږي نو مقه الله ته سوال وکړه چې کله تاله هیڅ هم نه درتله او الله دله هر څه درکړه اوس که په هر څه پوه یم د الله مخې ته اسم نه وما اوتیتم من العلم الا قلیلا الله وایي تاسو د ټولو چې علم راجمع کې سره د پیغمبرانو د اولیاو د ولیانو ستاسو ډېر کم علم دی نو کم علم والا سړی غلطیږي که نه غلطیږي ګناه هم دې کېږي نو فاستهدوني اهدکم ما نه هدایت غواړه بیا به دله لاره سمومه هېڅ خبره نه ده زما بندې زه ظلم نه کوم خو صرف دا غواړم چې ما نه یو سړی راشي ویهدي الیه من ینیب هدایت هغه چا ته کومه چې یو سړی خو یو ګام راوالي یو قدم راوالي یو ګز خو زما طرف ته راشي که نه زما هدایت خو ډېر قیمتي دی زما رضامندي دا خو ډېره قیمتي ده نو دا داسې چټي شی نه دی چې داسې دله زه د فري کې درکم یو قدم برالی یو قدم تراوالا من تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا ته تکړه شه ته
لیش را مخکې شه زه به ګز در مخکې شم ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیه باعا وایي ته یو ګز را مخکې شه زه به 2 ګزه در مخکې شم ومن تقرب الی مشیا تقربت الیه هرولا زما د قسم وي بنده که ته را روان شو زما طرف ته یعنې کوشش دې نور وکړو وایي قسم دې زه به په منډو منډو باندې درشم زه به د چا ته پرې نه دم تاسو ګوره ماشوم چې کله پلار طرف ته را روان شي را پاسېږي نو هغه پلار ته پته لګېږي چې دا غورځېږي نو دا په منډه منډه ورشي نیسي الله وایي زه به په منډه منډه درشم او پلار به یا در رسېږي یا به نه در رسېږي کیدای شي د پلار در رسېدلو نه مخکې ته پرېوځي او سر دې مات شي او زما رسېدل کې سیکنډونه هم نه لګي زه به درشم او زه به دې ونیسم یا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم ای زما بندگانو تاسو چې پیدا شوي تاسو وږي وږي پته هم درته نه وه چې خوراک به چېرته نه راځي غنم به کوم ځای نه راځي او زه به کوم ځای نه خوراک کومه الله وایي قسم دی ما تاسو له خوراکونه درکړو د تورو خاورو لاندې نه مې درله چې کوم دی خوراکونه راوویستل د اوچ اسمان نه مې درله بره چې کوم دی اوبه راکوزې کړلې په اسمان کې بره نیرونه نشته الله وایي د اوچ اسمان نه مې دله اوبه راتوی کړلې او د اوچ ځمکې نه مې لاندې دله اوبه راوویستلې او دانې مې دله راوویستو اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون دا تاسو دا زراعتونه کوي او دا کروندې نه دا شي نه راوباسئ که زه یې دله راوباسم اانتم من المزن ام نحن المنزلون تاسو اوبه را نازلوئ که زه یې درته را نازلوم زه یې نازلومه نو تاسو اوږي تږي وئ ما ماړه کړئ یا عبادی کلکم عار الا من کسوته فاستکسونی اکسکم ای زما بنده چې پیدا شوي یو تن کپړم د سره نه وه یو ګز کپړم د سره نه وه کپړه د سره نه وه خو چې دنیا ته رالې ما دله کپړې درکړې د پلار زړه کې مې واچول د کپنۍ والا په زړه کې مې واچول د درزي په زړه کې مې واچول یو یې دله جوړی او بل یې دله په پیسو اخلي او بل یې دله ګنډي او بل یې دله خوشحالۍ سره ګفټونه راوړي د پلانۍ زوی شوی دی راځئ چې ګفټونه وله یوسو وایي دا ټوله قیسې ما وکړلې ګینې د ډېرو زناورو بچي پیدا کېږي چېرته چا وله پرتوګ ویوړو چېرته چا ولې جنګي ویوړه دقه شان ته به هم پیدا کېدې او په یو ځای کې به پروت وې او غټېدې به تعالی مې عزت درکو ستا په تن بدن دپاره ما د کپړو یو لوی نظام جوړ کړو د کپړو میټیریل سامان مې جوړ کړو د هغې لپاره مې خلکو دپاره ذهن کې واچول هغوی کپنیانې روانې کړې چې ستا په بدن باندې ښایسته ښایسته کپړې راشي چې سبا ته کپړې واچې ځان درته پکې ښایسته ښکاري ما ته پکې ځان ښایسته کړي بیبي ته پکې ځان ښایسته کړي بیبي تا ته ځان ښایسته کړي تا ته پکې ځان ښایسته ښکاري څومره په کپړو باندې انسان چې ښایسته کپړې واچي څومره دا زړه خوشحاله شي او ښایسته عزتمندو چې ګنډلی شي وي زړه یې خوشحالېږي الله وایي دا ټول هر څه ما کړي دي ته د څه نه خبرې خو ظلم به ګورې نه کې دا یاد لره بیا وایي یا عبادي تاسو وکړه او زه څه کوم اوس وایي واوره دا ټول شیونه خو ما وکړو انکم تخطئون باللیل والنهار وایي ته بیا د دې باوجود چې روټۍ زما خوراک زما کپړې زما چې کوم پلار مې درکړی هغه هم زما چې کومه مور مې درکړې مور دې ده هغه هم زما ده ما درکړې ده دا ټول هر څه زما دي خو تاسو وکړه شپه ورځ ګناهونه دې وکړه په دنیا کې هر وخت کې ګناه شروع وي شپه ورځ ګناهونه بیا څه وایي بیا هم وایي زه خیر دی وانا اغفر الذنوب جمیعا بیا هم زه ستا ګورې ګناهونه معاف کوم نو یو خبره یاد لره ټیک د ګناه ستا ډېره غټه ده خو زه ګوره ډېر لوی ذات یم فاستغفروني اغفر لکم خیر دی مه نه امیده کېږه قمقلې بېوقوفي خو دومره غټه بېوقوفي ونه کړي ګورې چې زما کور پرې نه دی دا بېوقوفي دې برداشت کومه چې ګناه دې وکړله خو ګوره دا نه برداشت کوم که زما درد دې پرېغوستو یا زما عقیده دې پرېغوسته یا د زړه د لا اله الا الله کلمه دې پرېغوسته که دا دې پرېغوستو انهم کالانعام وایي قسم دې زما په نس باندې ګورې بیا سپی زناورې بل هم عدل وایي سپی هم بیا تا نه ښه دی ځکه سپی مالک پیژني او ته ما نه پیژنې نو خیر دی ګناه خو دا کېږي ده نه ته ما پیدا کړی دسې خو زما در مه هېروه زما در مه هېروه ما سره سوله کوه بس سوله را سره کوه چې سوله دې وکړه بس کیسه ختمه تیرې چپې تیرې راتلونکې چپې شماره خبره ختمه دا زما باره کې ده دا عوام اسې وایي خو خلک د سره داسې نه کوي چې ډېرې چپې درته ایرې کړي چې سبا بیا غلطي وکړي وایي هغه زړې قیسې دې یادې نه دي بیا درته را یادوي الله یې درته نه یادوي
الله پر اشتیا باندې وي تیرې چپې تیرې. کافر تم نه یادوي د هغه کفر د قیامت په ورځ باندې چې زما بنده تا خو شپېته کاله کفر کړی یو ورځ کلمه وویله او مړ شوې او دلته اوس مزې کې وایي قسم دی زه کافر تم تا نه ورکومه. نو ته څوک یې چې در به یې کړم؟ نه. نو دې وجې نه عزتمندو بیا الله وایي یا عبادي انکم لن تبلغوا. دلته الله رب العزت دا انسان ځان ته محتاج کوي. نو بعض وخت د انسان ډېر قمقل دی د ده ذهن کې راځي ځکه موږ چې موږ ته څوک سوال کوي نو هغه اکثر موږ ته محتاج وي. هلکه ته داسې مه کوه که نه ځکه زموږ د نقصان نه هغه یېرېږي. نو الله وایي ګوره زما دا کاته نه ده دا زه چې درته وایم چې عمل کوه ځان دپاره نه ویم. یا عبادي انکم لن تبلغوا ضري فتضروني. ای زما بندګانو که زه تاسو ته یم چې دا غلط کارونه مه کوئ نو ګورې زه ستاسو د نقصان نه یېرېږم چې ته به یو نقصاني کار وکړې او ما ته به څه نقصان نه رسې. قسم دی وایي ما ته هېڅ نقصان هم نشي رسولی. ولن تبلغوا نفعي بیا سړی وایي کیدای شي الله ته به فایده وي. الله وایي لا لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. څه د فایدې خبر هم نشته دی زما چې ته به داسې کار وکړي او ما ته به ډېره غټه فایده وشي. پلار ته به دې فایده وي ته به غټ شي پیسې به کور ته راوړې زه په پیسو څه کومه. پلار ته به دې فایده وي هغه به بوډا کېږي ته به غټ شي د هغه ملاتړ به جوړ شي. الله وایي ما له خوب نه راځي زما حی قیوم زه ټول عمر ژوندی ما زه ټول عمر چې کوم دی قایم ما او تاسو ټول ما قایم کړی. ما ته ګوره ستاسو د فایدو او د نقصان نه فایده راځي او نه نقصان راځي. بیا الله رب العزت وایي یا عبادي لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا. بعضې کسانو په ذهن کې به سوال راځي چې موږ ټول نیکان شو نو الله ته به ډېر فایده وي. الله وایي قسم دی یو قسم فایده نشي راکولی او که ټول په ټول نیکمله شئ زما ملک هېڅ اضافه نشئ کولی. بیا وایي لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا. قسم دی که ټول نافرمانه شئ بیا هم څه نشئ کولی که ټول فرمان برداره شئ هم فایده نشئ راکولی. بیا وایي الله رب العزت ای زما بندګانو یا عبادی انما هي اعمالکم احصیها. ای زما بندګانو یو خبره یاد لرئ څه چې کوئ که د نفع کوئ که د نقصان زه جمع کوم احصیکم ثم اوفیکم ایاها یا ثم اوفیکم ایاها. قسم دی ذره ذره به درته د قیامت په ورځ باندې وښیمه پوره وفاداری به کوم. نو فمن وجد خیرا فلیحمد الله. نو بیا چې د قیامت په ورځ درته وښیم دوه صورته دي که چا عملنامه وکتله او بهتره وه نو زما شکریه به ادا کړي الحمدلله به ووایي. خو یاد لرئ ومن وجد غیر ذلک که چا د دې نه علاوه څه ومومل په عملنامه کې فلا یلومن الا نفسه. ویل ما به بیا نه ملامته کوئ بیا خپل ځان ملامته کوه او ګرځه. نو بیا دا خلک به څه کوي الله ته خو به څه نشي ویلی د قیامت لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. د قیامت پر ورځ څوک ټټ هم نشي کولی. د دې پښتو ترجمه دا ده لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. وایي د قیامت پر ورځ به څوک د الله مخې ته ټرت هم نشي کولی. موږ پښتانه وایي که نه ټرت به م راته ونه کړي نو الله وایي هېڅ هم نه شي کولی. نو بیا به بعضې کسان شیطان پسې ولګي وایي دا ستا د وجې نه مو راغلي شیطان به وله داسې په جهنم کې جواب ورکړي فلا تلوموني ولوموا انفسکم. زمانه دې شکل ته دې وګوره ما سره ملامته کې زما پکې څه فایده وه ته چې ما پسې راتلې زما پکې فایده څه ده. خپل نفس مجبوره کړی وي خپل هوس مجبوره کړی وي خپلې فایدې ته دې کتل لالچي انسانه. ولوموا انفسکم ځان ملامته که زمانه نو هغه شیطان به هم نه ځان خلاص کړي. ته وایې که زه به شیطان د الله مخې ته بوځم. الله وایي داسې قیصه نه ده. وایي صحیح خبره درته کوي شیطان هم. نو د دې وجې نه عزتمندو شیطان به خپله سزا خوري. نو دا یو وخت دی عزتمندو الله رب عزت موږ او تاسو له راکړی دی. حضرت وهب رحمه الله وایي ما په کتابونو کې وکتل چې الله بني اسرائیلو یو پیغمبر ته یا مخکینی پیغمبرانو ته الله رب العزت وحی کړی وه او هغه وحی دا وه انی اذا اطیت رضیت و اذا رضیت بارکت وليس لبرکتی نهایه
وإني إذا أسيت غضبت وإذا غضبت لعنت وإن لعنتي تبلغ السابع من الولد. وی پیغمبران ته الله ویلو یاد لرئ زما پیغمبرانو ټولو خلکو ته دا پیغام ورکئ انی اذا اطیعت رضیت، کله چې زما خلق اطاعت کوي زه خوشحالیږم راضي کېږم، و اذا رضیت بارکت، چې زه کله راضي شم زما برکتونه راوریږي. خلکو یې هلکه اچانک والله زوی مې نه کېدو شو، تاسو ښه کار کړئ لاره دې کولاو شي. ولیس لبرکتی نهایا، زما د برکتونو ګوره بې انتهام نه، بال بچ باندې به خوشحالی، په تن بدن به خوشحالی، په ملګرو به خوشحالی، په ګاونډیانو به خوشحالی، په عزیزوی به خوشحالی، د چا نه به هم خفه نه، دومره به دې په ژوند کې برکت وي. دا موږ ته کله خوشحالي کله غم ولې میلاوي؟ ځکه موږ کله سم یو کله خراب، نو بس الله مړه زره قشان کار کوي. یعنې چې کوم انسان ټول عمر ښه کار کوي هغه ټول عمر خوشحالی. و انی اذا اوسیتو غضبتو، او ګوره یاد لرئ چې کله زما نافرمانی کیږي غضبتو ماله غصه راځي، و اذا غضبتو لعنتو، او چې کله زه غصه شمه نو زما لعنت راوریږي. او دا الله لعنت څنګه دی؟ و ان لعنتي تبلغ السابع من الولد، وی زما لعنت بیا وو پشتو پورې وو نسلونو پورې انسان سره لګېدلی وي، وو نسلونو پورې بیا چلیږي. قرآن کې الله رب العزت عزتمندو قصه بیانوي د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام. موسی علیه السلام او خضر علیه السلام روانو، یو کلي کې چې کوم دی ډېر اوږي شو روانو. موسی علیه السلام دنه سبق زده کولو دپاره راغلی و، ده ورته ویل راځه خو ګورې ما نه به سوالونه نه کې، بس غلی به را سره ګرځي. اوکې ده ورته صحیح ده، انک لن تستطیع معي صبرا، وایي ته ما سره ګورې وخت نشي تېرولی. ویل جی تیرو مې، خو بس اجازت راکړه چې د سره نو یو ځای کې لاړې اوږده واقعه ده، اصل خبره درته پکې کوم. قرآن کې سوره کاف کې آیات راغلی وکان ابوهما صالحا، وایي د دې پلاني هلکانو په نیکانو کې یو ښه سړی تېر شوی. نو الله موسی خضر علیه السلام ته وایي ورشه په دې کلي کې دا یتیمانان وکان فی المدینة، وایي په دې مدینه کې په دې مدینه ښار کې دغه ښار کې یتیمانان دي، هغوی له دیوال جوړ کا. نو موسی علیه السلام ورسره ملګري چې دیوال یې جوړ کو، نو هغوی له زه یو ټیم روټۍ خو به راکړي، ډېر سفر هم کړی دی، چا ورته 100 قدرې ونه کړو. موسی علیه السلام له لږ غوسه ورغله، ویل دا څنګه خلک دي، موږ له فری کې پوره دیوال جوړ کو، یو 100 قدرې ونه کړو چې هلکه یو کټورې اوبس کوي که نه، یو جام اوبس کوي که نه، شربت روټۍ خورئ که نه. موسی علیه السلام د خضر علیه السلام وایي ما تا ته نه ویلو چې خبرې به نه کې، دې کې ستا څه کار دی؟ نو الله رب العزت په خپل قرآن کې وایي چې دا دیوال ما په دې پیغمبرانو ولې جوړ کو، هغه عام خلک دي، ما ول پیغمبران ګلکاران راولېږل، ولې کان ابوهما صالحا، دا واړه ماشومان نه دي، د دې پلار یا د دې په نیکانو کې یو ښه سړی تېر شوی و، ما ته د هغه ښه سړیتوب را یاد شو، او د دې دیوال لاندې خزانه وه خزانه، او د دغه علاقې خلک ډېر بد خلک وو، نو هغه دیوال په نړېدو په پریوتو، نو که دا دیوال پریوتی وی لاندې خزانه را پورته کېده، دا یتیمانان مشومان واړو خلکو ته دا خوړه، نو ما 2 پیغمبران د دې په خدمت کې ولګول او دیوال مې پې د بنیاده نه بیا جوړ کو. نو چې کله دا ماشومان راوچتېږي بیا الله رب العزت په ځوانۍ کې هغه خزانې هغوی ته حواله کړه. د دې ماشومانو خدمت له الله څوک راولېږل؟ 2 پیغمبران. ولې؟ کان ابوهما صالحا، وی پلار یې ډېر ښه سړی و، پلار یې د دې ماشومانو ښه سړی و. نو پته ولګېده دا کم ښه سړیتوب چې موږ کوو دا موږ خپل ځان سره هم کوو، دا خپلو بچو سره هم کوو، دا خپلو نسو سره هم کوو. قسم په الله چې کم ښه تاسو کوئ د دې اثر به ستاسو نوسو کړوسو ته هم رسي. تفسیرونه لیکلي دي چې د دوی پلار هم ښه سړی نه و، د دې په 8م یا په 9م یا په 10مه پیړۍ کې یو ښه سړی تېر شوی و، یو نیکه. حق نیکه د وجې نه الله رب العزت 2 پیغمبران د دې کړوسو پردو کودو د خدمت دپاره راولېږل. دا نیکی داسې ځای دی، وایي نیکی کر دریا میں ڈال، وایي نیکیو کا دریاب ته گزار کا، ځکه چې نیکی دریاب هم نه وړي، په کار به دې راځي یو ځای کې. دې وجې نه عزتمندو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي یو ځل یې نفل مونځ کو، نو بچی ورته داسې مخامخ پروت و، نو د بچي د وجې نه چې کوم بچي ته اشاره وکړله،
وی لاجلک یا بنیا، ای زما بچیا دا نفل چې کوم دا ما باندې لازم نه دي، دا صرف او صرف ستا دپاره کوم چې ستا مستقبل ښه شي، ته چاته سوال ونه کړي، ته یو چې کوم دی شکست خورده انسان تیر نه شي، ته یو بیکاره بنیادم ونه خیږي، د خپل ځان دپاره او د معاشرې دپاره بوج جوړ نه شي. لاجلک یا بنیا، ای زما بچیا دا نفل مونږ چې کوم زه ستا د زندګۍ دپاره کومه. ولې؟ وی الله قرآن کې ویلي وکان ابوهما صالحا، چې د چا پلار نیکه ښه تیر شوی زه بچو سره مخه کومه. نو چې چېرته نفل مونځ کوئ دا نیت به اوسه پورې تاسو نه کتلی، نه به ستاسو ذهن کې راغلی یا الله د دې د وجې نه زما بچو له دا ثواب ورکړه. دې وجې نه سعید ابن المسیب یو لوی تابعي دی، هغه یو ځل مونځ کو، نو مونځ یې چې زر در ختمو مخامخ یې خپل بچی وکتلو، چې بچی وکتلو نو یو 2 رکاته نور 2 رکاته نور یو 100 رکاتونه نور وکړه. نو بیا ویلې الا انی اصلي فاذکر ولدي فازیدو، وی فازیدو صلاه، وی ما مونځ کو زر زر مې ختمو، خو چې بچی مې کله ولیدلو نو بس دا مونځ مې یو 100 رکاته نورم زیات کو د خپل بچي دپاره. دی وجه یو ډاکټر دی هغه کتاب لیکلی او دا آیات یې لیکلی وکان ابوهما صالحا. هغه یو ملګري ته وایي، یو ملګری هغه نه تپوس کوي چې ډاکټر صاحب ته خو ډېر زیات مشهور ډاکټر یې او ته خو چې کوم دی ډېرې پیسې ګټې، خو ته روزانه 6 غنټې چې کوم دی د پبلک دپاره، د اولس دپاره، د عوامو د خدمت دپاره او د چیریټي او د ویلفیر او د خدمتونو دپاره تیرې، دا ولې؟ ځکه بعض ډاکټران په یو غنټه کې عزتمندو 1 लाख روپۍ ګټي، فیسونه لري تاسو ته پته ده 2,500-3,000 روپۍ 5,000 روپۍ فیس والا ډاکټران شته. نو عزتمندو سوچ کوئ په غنټه کې نو ته خو ډېرې زیاتې پیسې ګټې او ته اسم ښه سړی مونځ او دسم کې، نو ته دا نور دا چیریټي کارونه ولې کې؟ هغوی دا د خپلو بچو دپاره کو. وایي موږ ته چې ولې بچو ته به یې څنګه فایده رسي، ته خو به مړې. وی الله قرآن کې وی وکان ابوهما صالحا، د فلاني ماشومانو نیکه ډېر ښه سړی و، نو زه دا کار د خپلو بچو د آینده مستقبل د ښه والي دپاره کو. نو صدقه هم ورکولی شي، مونځ هم کولی شي، خو نفلي عبادتونه کله ناکله د بچو دپاره کوئ. ټول به کوو که نه انشاءالله. نو د دې وجې نه عزتمندو دې عملونو ته کتل پکار دي. دې څه یو ډاکټر دی په 2015 کې امریکنی یو ډاکټر دی، هغه لیکلی دي چې کم انسان نیکی کوي، نیک کار کوي، که هغه مسلمان دی او که کافر، خو څه ښه کار کوي، د بل مدد کوي یا دغه رنګ عزتمندو د بچو خدمت کوي، چې کم انسان وایي نیکی کوي ښه سوچ چې ولري، په دقه وخت کې وایي د ده په بدن کې الله رب العزت انټي باډیز جینس پیدا کوي. د انسان په بدن کې جراثیم دي، هغه 2 قسمه جراثیم دي، یو انسان بیماری، یو د انسان د بیمارو چې کوم جراثیم دي د هغې مقابله کوي، د دې مقابله کوي، دې ته انټي باډیز ویله کېږي. هغه جراثیم چې هغه ستا په بدن کې ښه جراثیم دي، ستا مدد کوي، بیکټیریاز دي او هغه ستا مدد کوي. وایي څنګه چې ته ښه خبره سوچ وکړي او چا سره په ښه نیت باندې روان شي، وایي په دې وخت کې موږ دا تجزیه کړي دي او موږ چې کوم دی تجربې کړي دي، نو کتلیم دي په دقه وخت کې د دې انسان په بدن کې دا انټي باډیز جینز چې کوم دی ترقي کوي او نوي پیدا کیږي. څومره عجیبه خبره. او کوم انسان چې د چا مدد کوي، د بل په کار باندې راځي، وایي نه د ده په بدن کې چې کوم دی امیونیټي سیسټم چې کوم دی، امیونیټي سیسټم دا مضبوطیږي، قوت مدافعات د انسان په بدن کې الله یو قوت پیدا کړی چې د بیمارانو د مختلف څیزونو هغه دغه کوي، مخنیوی کوي. نو دا طاقت د ده زیاتیږي. زموږ بعضې کسان عزتمندو ډېر نیک عمل زر بیماران شي او زر د دنیا نه لاړ شي. د دې یو وجه هم دی چې نیک عمل کوي خو ذاتي نیک عمل کوي، داسې نیک عمل نه کوي چې بل ته فایده رسي. او کم کس چې داسې کارونه کوي د ده زندګۍ کې ډېر خیر او برکت په نسبت د عابدو د پیر صاحب، په نسبت هغه کس چې خپل عبادت هم کوي خو د نورو مدد او مرسته ډېره کوي، د دې انسان قوت مدافعات هغه چې کوم دی ډېر مضبوطي. نو انشاءالله د نورو مددونه به کوو که نه انشاءالله. نو دا عزتمندو یو څو خبرې وي د دې دپاره چې موږ او تاسو عزتمندو د خپلو بچو دپاره خیر. بعضې کسان داسې وي عزتمندو چې هغه دومره نیک عمله وي چې هغه بلکل د خیر دروازه وي، او بعضې کسان عزتمندو بلکل ټس نمس کېږي نه، د چا په خیر باندې نه راځي. او داسې عزتمندو
یو داسې انسان وي چې بالکل د چا په کار باندې نه راسي، نو د ده نه وایي دروازه ښه ده، د ده نه کړکۍ ښه ده، او د ده نه یو دیوال ښه دی. ځکه دروازه عزتمندو د دې دپاره چې د چا د استعمال لپاره خو استعمال شي که نه، د دې نه دا لرګی ښه دی چې دروازه ترې جوړه شوه، د جومات دروازه ترې جوړه شوه، د یو محل دروازه ترې جوړه شوه، د چا زړه خو یې خوشحاله کړو که نه. د بعضې سړو نه وایي کړکۍ هم ښیي چې کله ناکله خو پې یخه هوا را ننوځي که نه، خو د دې سړي چېرته چاته ښه اراده ونه شي. د بعضې کسانو نه وایي یو زوړ دیوال هم ښیي چې یو ستړی ستومانه کس راشي نو ډډه خو ورته کم از کم ولګوي که نه، د هغه دپاره خو څه نه څه کار وکړي، زوړ دیوال دی خو څه نه څه فایدې ورکړه. نو ځان نه عزتمندو کم از کم که اسم نه یو زوړ دیوال خو جوړ کړه که نه، چېرته د بچي په کار خو راشه، چېرته د خپل خپلوان په کار خو راشه، که نه د دې نه لږ نوره شان ترقي وکړه، ځان نه کړکۍ جوړه کړه چې یو کور کې ستا د وجې نه ښایسته یخه یخه هوا راسي. که د دې نه ځان ښه جوړې نو ځان نه د خیر یو دروازه جوړه کړه چې چېرته ورځې چې خلک ستا استقبال کوي او هر سړي ته ستا نه خیر خورېږي. نو انشاءالله داسې محنتونه به کوو که نه عزتمندو؟ نو د دې دپاره ځان نه د خیر دروازې جوړول پکار دي. دا یاد لرئ که یو انسان داسې وایي چې زه دې ښه نیم خو زما بچی دې ښه شي، ټیک ده که هغه خپل محنت کوي د خپل وس مطابق به ښه کېږي، خو دا یاد لره که تا ښه وکړلو نو ستا د ښو د وجې نه به هغه ډېر زر ښه شي. نو هغه ډاکټر نه بل ملګری تپوس کوي، خبره منځ کې پاته شوه چې ته شپږ ګنټې ولې د خل خدمتونه کوې؟ هغوی ډېره عجیبه خبره ده، د قرآن دې آیات ته چې ما کتلي دي چې کان ابوهما صالحا، چې د چا پلار نیکه ښیي الله یې بچو سره ښه دغه کوي رویه اختیاروي او ښه کوي. وایي قسم دې کله نه چې ما دا کار شروع کړی زما بچي زما ډېر تابعدار شوي دي، زما بچي زما په لاس نه راتلو، اوس زما بچي زما ډېر خیال ساتي. چې بچي د خیال وساتو ځان سره هم دې ښه وکړو. نو روزانه یو 2 رکعته مونځ د بچو دپاره کوئ. دې وجې نه عزتمندو چې پلار ځان کې کومه خوبي پیدا کوي په بچو کې اکثر ومخئ چې پلار لالچي وي، مور یې لالچی وي، بچي او لور یې لالچیان وي. خلک وایي د دې په کور کې نکاح مه کوئ، دا لالچین انسانان دي چې پلار یې بې وفایي، مور یې بې وفایي، اکثر یې لور او بچی هم بې وفایي. او که پلار یې مینه ناکي بچي مینه ناک مشهور شي، بلکې کله کله داسې چلو شي که بچی وران هم لږ وخیږي، خلک وایي منه پلار یې ډېر ښه سړی دی، خیر دی رشته ورسره وکړه، خاندان یې وایي ډېر ښه دی. د یو سړي د ښه والي د وجې نه خلک په کور کې رشته وکړي. نو د دې وجې نه عزتمندو که پلار یې د تلاوت شوقي وي بچو کې هم تلاوت شوق وي، که پلار یې د مونځ شوقي وي په بچو کې هم دا شوق وي. او داسې نه شي کېدی عزتمندو چې دا هر څه کوي وایي بچي مې دې ښه شي، ای خیال است و محال است جنو. ځکه وایي د لوښي نه هم اقه شی سسیږي لاندې چې کوم په لوښي کې پروت وي، چې په لوښي کې شات پروت وي او دا لوښی سوری شي نو لاندې به د شاتو قطرې لاندې راغورځېږي. او که په لوښي کې عزتمندو ګند پروت وي، مردارې اوبه پرتې وي، میتیازې پرتې وي، شراب پراته وي او په دې لوښي کې سوری وشي نو لاندې به ترې همدقه میتیازې او دا ګند لاندې راغورځېږي. نو خپل لوښي د شاتو نه د خوش اخلاقۍ نه ډک کوي، د نیک عمل نه ډک کوي. نن نیک عمل ډېر ګران شوی دی عزتمند. سوچ وکئ 8 ګنټې او 10 ګنټې مزدور په دې سخته ګرمۍ کې په لنټر د پاسه ودرېدی شي، خو 8 رکعته نفلو دپاره 10 منټه څوک نشي ودرېدلی. موږ او تاسو په دې ګرمۍ کې په دې دکان کې 10 ګنټې عزتمندو کېناستې شو، خو جومات کې نیک عمل تبلیغ کې ګش کې په دې کې موږ نشو ایسارېدی. دا زموږ د اعمالو کمزوري ده. نو انشاءالله خپل اعمال به په ورو ورو باندې ټیک کوو که نه. د دې طریقه سره همدغه طریقې ده، یو بل ته وعظ او نصیحت کول، یو بل ته د دې نیکیانو فایدې بیانول او په خپله باندې دا نیکي کول. الله رب عزت موږ او تاسو ټول نیک عمله کړي. آمین یا رب العالمین.